چې کله دا چت را پریوتو نو هغې را پریوتو دوران کې چې دی نو هغه درې کسان چې دي هغه ته سیف شول، هغه بچ شول، او دغه نور چې کوم دي دا 4 ټنه دي چې دي د هغې ملبې د لاندې چې دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د نن سوال کتونکو د وخت د سره یو افسوسناک خبر شریکو. تعلق یې د تحصیلي چارباغ علاقې کې ملپور سره دی. د جنزاده نومې ستن کور چت را پریوتی دی چې په نتیجه کې د جنزاده یو لور مړه، دغه کور ودانې دغه یو لور، دغه رور، دغه دوه ورونه چې دي هغه په موقع باندې زخمیان شوي دي. د واقعې د ټولې تفصیلات لپاره موږ رابطه کړې ده. په سواد کې د رسکیو 1112 ترجمان نیاز خان سره دغه تفصیلات اخلو. نیاز دغه تفصیلات را سره شریک کا. واقع څنګه پیښه شوه؟ تر اوسه 100 تنان مړه او 100 تنان جوبل دي. جی سری مطهر صاحب ډېره مهرباني جی. بالکل دا چارباغ کم تحصیل چې دی پای کې ملفور یو ځای دی چې په هغې کې یو چت دی چې هغه را پریوتی دی. ابتدایي کم اطلاعات چې نو پای کې دا ویلی شي چې په دې کور کې چې دی نو ټوټل 7 تنه وو. چې کله دا چت را پریوتو نو هغې را پریوتو دوران کې چې دی نو هغه درې کسان چې دي هغه ته سیف شول، هغه بچ شول، او دغه نور چې کوم دي دا 4 ټنه دي چې دي د هغې ملبې د لاندې چې دی نو ګیر شول جي. څنګه چې کنټرول روم سواد ته اطلاع میلو شو نو فوري طور د ریسکیو 112 ډیزاسټر ټیم او امبولانس چې دی هغې موقع طرف ته لاړل جي. او کله چې ورسېدل هغه سرچ اپریشن چې دی کوم زموږ شروع شو نو پای کې چې دی نو 4 ویکټم چې و هغه په ملبه کې لاندې ګیرو، نو هغه چې دی هغه ریسکیو کړی شو. پای کې چې دی نو یو ماشومه ده انا بیا چې هغه چې دی نو په سیریس پوزیشن کې چې دی حالات کې هغه هسپتال ته چې منتقل کول، نو پای کې چې دی هغه د خپل ژوند چې دی ساګانې ورکړي دي. او نور چې دی نو پای کې 3 تنه دي زخمیان دي. د جان رحمان چې دی نو پای کې دغه یو لور ده جي، یو دغه کورواله ده جي چې هغه په دې کې چې دی ملبې د لاندې وګیرو، او هغه چې دی ریسکیو 112 ټیم چې دی نو هغه ریکور کړي دي. بیا د هغې نه وروسته فرسټ ایډ هغې ته ورکړی شوی دی، او چې دی د نور فردر علاج دپاره چې دی هغه سنټرل هسپتال سیدو ته چې دی هغه منتقل کړی شوي دي جي. نیاز ته تفصیلات راکولو ډېره زیاته مننه. کتونکو تاسو د نیاز خان هغه ټول تفصیلات اورېدل. هغه وایي چې یاره کیملپور علاقه د چارباغ تحصیل چې دغې کې د جنزاده نومې تن د کور چت را پریوتی دی. په نتیجه کې تی 7 تنان چې دي هغه لاندې راغلي دي. په نتیجه کې د جنزاده یو لور مړه، جنزاده کور ودانې او دغه بل لور ورسره دغه رور او 2 نور ماشومان چې دي هغه زخمیان دي. رسکیو 1112 موقع ته رسېدلي دي. دغه زخمیان تنان چې دي سنټرل هسپتال ته منتقل کړي دي. کتونکو دا د نن سواد تاسو ترين د نور اهم او مهم خبرونو لپاره ګورئ د نن سواد.